الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تحقیق د کړۍ سلسله روانه وه. په دغه کړۍ کې موږ مختلف اپلیکیشنز متعلق وینا وکړه چې د باحث لپاره مفید دي، ضروري دي. د هغه کړۍ نه یو بل اپلیکیشن دی چې دا هم د باحث لپاره بېحد ضروري دی. اوس د راوي د حالاتو متعلق او د کتاب کې د حدیث لټولو متعلق چې کتاب کې حدیث راوړي، د هغې د رواتو حالات په یو ځای باندې. نو دې دپاره بل اپلیکیشن دی چې دا موسوعة الحدیث په نوم باندې دی. پلی سټور ته به لاړ شئ او پلی سټور کې به د موسوعة الحدیث په نوم باندې یو اپلیکیشن وي. دا 4 نمبر دی، موسوعة الحدیث. دا به انسټال کړئ. کومو کسانو موبایل کې چې دا کار نه کوي، ځکه بعضې موبایل داسې وي چې په هغې کې دا ورجن کار نه کوي، نو هغې دې بیا د دې متبادل روات الحدیث په نوم باندې هم د دغې موسوعة الحدیث نه چې کته راشئ، روات الحدیث په نوم باندې اپلیکیشن دی. دا روات الحدیث اپلیکیشن به انسټال کړئ. موسوعة الحدیث چې مو انسټال کړه، دا به کلاو کوئ. کلاوالو نه بعد د دې اپلیکیشن متعلق مختصر خبرې. اپلیکیشن یې 4 حصو ته تقسیم کړی دی. اول حصه کې اقسام، په دې اقسامو کې ټول کتابونه تقریبا 18 موضوعاتو ته تقسیم کړي دي، لکه اخلاق، قضا، فواید، امالی، زهد، سیرت الشمائل، عقیده وغیره. څومره چې دي. دویم کتب کې هر قسمه کتاب چې ته لټې هغه لټولی شي. دریم مؤلفین چې د مصنف مؤلف نوم ورکړي او د هغه کتابونه راواړي، دا لټولی شي. 4 روات دي چې په دې کې راوي لټولی شي، او د راوي حالات، د جرح او تعدیل احکام وغیره، اقوال د علماو، دا په دې کې تاسو کتلی شئ. استعمال یې اسان دی. الاقسام ته به لاړ شئ. اقسام کې تاسو د قسم لټولو طریقه کار تاسو وایئ چې موږ په دې کې یو قسم ولټوو. لکه سیرت زه لټوم پکې سیرت، نو سیرت و شمائل یې راواړولو چې دې سیرت و شمائل کې تقریبا 21 کتابونه دي. سیرت و شمائل چې راواړوئ او کتابونه د دې، دا کتابونه په سیرت و شمائل کې دي. اخلاق النبی د ابوشیخ، الانوار وغیره، درر، شفا، شمائل، منتخب وغیره، دا ټول سیرت و شمائل کې کتابونه دي. نو دې ځای کې تاسو د قسم په اعتبار سره کتاب راړولی شئ، او ټول دا تقریبا 18 موضوعاتو ته دا کتابونه تقسیم کړي دي. بل کتاب لټول. کتاب هر کتاب چې تاسو لټوئ هغه تاسو راړولی شئ. لکه زه دلته صحیح لټومه، نو دا لفظ صحیح چې د کوم کتاب نوم کې راغلی نو هغه به دې راواړئ. لکه صحیح بخاري، د هغه صحیح بخاري چې کوم ابواب دي هغه یې راواړول. لکه کتاب الایمان شو، کتاب الایمان کې حدیث اولنې راواړولو.
د دې اپلیکیشن یو خصوصیت دا دی چې دې کې کوم کتابونه د احادیثو دي او حدیث پکې نقل وي، نو د هغه حدیث چې کوم کړی د سند ده د هغه سند متعلق د لاندې بحث کوي. لکه دا حدیث راوړلو بخاري کې موجود دی، باب امور الایمان. امام بخاری رحم الله دا حدیث نقل کوي او په دې کې د ابو هريره رضی الله عنه نه علاوه 15 روات دي. دا 15 روات په دې سند کې څنګه دي، ثقه دي که غیر ثقه دي، او د دې حالات څه دي، علما د جرح د دې متعلق څه وایي. نو د دې حدیث لاندې به راشي الروات لیکلی دی، په دې سند کې چې کوم روات دي د هغه ټولو حالات به دی دلته ذکر کړي. لکه عبدالله بن محمد ابن عبدالله بن جعفر، عبدالملک بن عمر، سلیمان بن بلال، عبدالله بن دینار، ذکوان چې ابو صالح د کنیت دی، او عبدالرحمن بن صخر وغیره چې د ابو هريره رضی الله عنه په اسماو کې بعضې علما ذکر کړي، لکه ابو احمد الحاکم ذکر کړي دي. هسې خو د ابو هريره رضی الله عنه په نوم کې اختلاف دی، د او د پلار نوم کې تقریبا څه د پاسه 30 اقوال علما د دې متعلق ذکر کوي. دې ځای کې بل حدیث راړوئ، مخکې لاړ شئ، دغه بل حدیث چې کوم حدیث هم تاسو راړوئ په دې کې راړولی شئ، او د حدیث چې کوم سند دی د هغه رواتو حالات هم دی تاسو ته ذکر کوي. یو خدا شو. دویم که تاسو وایي د کتاب کې زه د حدیث نمبر لټومه، د حدیث نمبر به تاسو ورکوئ، لکه زه ویم چې 56 نمبر حدیث راواړومه. 56 نمبر حدیث راواوړېدو، حدیث اقام الصلاة ایتاء الزکاة والنصح لكل مسلم دا حدیث دی. په دې حدیث کې چې کوم روات دي هغه ټول راړولې دي، د هغې حالات وغیره دا یې تفصیلي ذکر کړي دي. نو په دې کې تاسو کتاب کې حدیث راواړوئ، د هغه رواتو حالات هم دی تاسو ته د جرح و تعدیل احکام چې دا د تقریب التهذیب نه اکثر رانقل وي هغه ذکر کوي. بل مؤلف د یو مصنف مؤلف کتابونه لټول چې هغه په دې کتاب کې دلته تاسو راواړوئ دې ځای کې، او د هغې نه تاسو استفاده وکړئ. د هغې طریقه کار دا دی چې د مصنف نوم به ولیکئ، لکه دلته زه لیکم ابو احمد ابن عدی دا دې راواړولو. د ده په دې موسوعه کې یو کتاب دی الکامل فی ضعفاء الرجال. دغه ځای کې د رواتو رنګ یې ورکړی دی چې دا راوي څنګه دی او دا څنګه دی. دلته صالح بن ابي عصمه الدمشقي هشام بن عمار نه، هغه د محمد بن عیسی بن سمیع نه، هغه د محمد ابن ابي زعیزعه نه، هغه د نافع نه. نو کوم راوي چې ثقه وي نو د هغې حالات چې کله هم دی ذکر کوي نو هغه به په پوخ شین رنګ باندې وي، لکه دغه سند کې دلته نافع دی. نافع چونکې ثقه دی، علما د دې متعلق لیکي، علما و اقوال لکه دلته تقریبا تقریبا 14-15 علما و اقوال نقل کړي، څه متاخرین دي او څه متقدمین دي. دا د راوي حال دی. نو لکه ثقة حافظ، ثقة ثبت مشهور وغیره دا یې ذکر کړي دي. او کم راوي چې صدوق وي د هغه متعلق دی بیا داسې راوړي لکه محمد بن عیسی چې په کم کلر کې ذکر کړی دی،
نو د دې متعلق الفاظ صدوق یخطئ ویدلس وغیره الفاظ دا د ثقه نه په درجه کې ښکته وي نو د هغه رنګ داسې ورکړی دی او بیا چې د دې نه هم لږ ښکته وي نو مستقیم الحدیث لکه دا لفظ یې راوړی دی دا په درجه د دې صدوق نه ښکته وي نو دغه رنګ یې ورکړی وي او دې نه علاوه دا خو چونکې د رواتو د سند متعلق خبرې وي چې دلته تاسو راړولی شئ تاسو وایئ چې صرف یو راوي لټوم نو د راوي لټولو دپاره طریقه کار دا دی چې روات ته به راشئ الروات ته چې راشئ نو الروات کې سرچ اپشن دا مخامخ کاري په دې کې دې خوا کې الجمیع لیکلی دی دې کې د لټولو طریقه دا ده چې تاسو کم راوي لټوئ چې تاسو الجمیع باندې کلیک کوئ نو دلته څلور اپشن یې درکړي دي یو دا که تاسو د صحابي ترجمه لټوئ نو صحابي په ترجمه باندې کلیک کوئ او لاندې موافق ووهئ که تاسو د ثقه ترجمه لټوئ چې صرف ثقات ترې راشي نور دې نه راځي نو بیا به ثقه باندې کلیک کوئ او موافق بټن به ووهئ که تاسو وایئ چې صرف صدوق روات دې راشي نو بیا به صدوق باندې کلیک کوئ او موافق به ووهئ او که تاسو وایئ نه جمیع دې راشي ټول دې راشي نو بیا جمیع باندې ووهئ او موافق باندې کلیک کوئ بیا سرچ اپشن کې تاسو لیکلو کوئ لکه زه په دې کې بقیة ابن الولید لټومه بقیة ابن الولید دا دی بقیة ابن الولید ابن صائد ابن کعب حمسی د حمص راوی دی په دې ځای کې حیات الراوی یعنی د راوي نوم دی په څه مشهور دی نسب یې څه دی مرتبه یې څه ده د تقریب تهذیب نه دی ذکر کوي او کوم ځای کې اوسېدلی دی حمص بغداد کې د دې راوي تلامیذ څوک دي شاګردان نو دا به راړئ نو د دې اپلیکیشن یو خصوصیت دا هم دی چې د ده کوم تلامیذ دي لکه دلته تلامیذ ذکر کړي دي نو چې کوم ثقه دی نو هغه ته ثقه لفظ په دا پوخ شین کې صدوق یې لږ هلکه شین کې او بیا ضعیف اودي کې ضعیف جدا اودي کې متروک الحدیث بیا داسې ژړ رنګ کې او متهم بالوضع دا یې سور رنګ کې راوړی او مقبول د صدوق نه هم لږ هلکه رنګ دی دا علامات دي د کلر په رنګ په اعتبار سره مجهول چې د هغه معلومات نه وي او کذاب ذاهب الحدیث وغیره الفاظ چې نو دا هم سور کلر کې راوړي سور رنګ دې ځای کې اهمه خبره دا ده چې د دې راوي حالات تاسو وایئ چې د ده تلامیذو کې مونږ د دې رواتو حالات وګورو نو چې د کم راوي حالات تاسو ګورئ په هغه راوي باندې کلیک کوئ لکه زه عبدالوهاب ابن ضحاک ابن ابان ذکر کومه چې زه یم دا وګورم نو دې باندې مې چې کلیک کړه نو ده راته دا راواړول د هغه باره کې چې دی څوک دی او څنګه سړی دی نو تاسو د ده په ترجمه چې کلیک کوئ دا به تاسو ته راواوړي د ده متعلق نو جرحه کې د علماو اقوال موجود دي ابن حجر رحمه الله او د هغه نه مخکې متقدمین علما څه نو چې کم شاګرد یا کم استاز د راوي تاسو ګورئ په هغه شاګرد یا راوي په نوم باندې کلیک کوئ نو هغه به د هغه راوي ترجمه راواړئ نو بقیة ابن الولید راوي و چې د ده تلامیذ مو کتل او تلامیذو حالات هم کتل هغه مو راواړول دا خو تلامیذو دغسې استادان د راوي چې دی د چا نه روایت کوي نو استادان لټولو دپاره هم دقه اساتذة الراوي راواړوئ په هغې کې هم هغسې طریقه ده لکه څنګه چې تلامیذ الراوي کې وه بس
د ده د اساتذو حالات یې ذکر کړي چې دا کومه درجه کې دی او هر استاذ چې د ده تاسو ترجمه ګورئ بس هغه استاذ په نوم باندې کلیک کوئ نو دی به هغه استاذ راړئ د هغه حالات به راړئ او اخیری څلورم نمبر الجرح والتعدیل یعنی د دې راوي متعلق علماء کرام څه اقوال کوي نو الجرح والتعدیل کې به دا وګورئ نو د علماو اقوال مفصل راوړي تفصیلي او دا وایي چې علما د ده متعلق څه وایي لکه دغه راوي د بقیة بن الولید نو بقیة بن الولید متعلق د علماو اقوال دا یې راوړي دي لکه یحیی بن معین اقوال دي یعقوب بن سفیان فسوي دي یعقوب بن شیبه سدوسی دي او تقریب التهذیب باندې چې کم تحریر لیکل شوی دی نو هغې د ده متعلق څه وایي ابن سعد څه وایي عبدالحق اشبیلي څه وایي امام شعبه ابن عیینه زکریا الساجی دارقطنی خطیب جوزجانی احمد بن صالح امام نسائی وغیرہ یعنی تتبع استقرا کوي چې د علماو د ده متعلق څه اقوال دي نو هغه په الجرح والتعدیل کې دی راوړي نو د راوي لټولو طریقه کار بلکل آسان دی او په لنډ ساعت کې په لنډ وخت کې تاسو د رواتو حالات معلومولی شئ نو اسانتیا راولي بنده ښه په اسانه د رواتو حالات لټولی شي د رواتو د اساتذو د تلامیذو حالات لټولی شي بل په دې کې که تاسو ګورئ نو دا درې کرښې چې کله تاسو سلیکټ کوئ دې کرښو کې دا مینیو د دی راړولې ده نو څلور اقسام خو هلته مونږ تفصیل وکړو خو یو البحث او بل کتبي نو دا بحث همدې ځای کې دا مګنیفایر چې دی دا شیشه غوندې دې کې حدیث ورکوي حدیث ورته راواړئ دویم کتبي کې هغه کتابونه چې تاسو ټیک مار کړي وي ځان سره د دغه دپاره د کتو دپاره نو هغه تاسو په کتبي کې ساتلی شئ دا د دې موسوعة الحدیث متعلق مختصر تعارف او مختصر خبره وه چې تاسو د دې نه به استفاده څنګه حاصلوئ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين